الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم حاضرینو، دارچا یو مقصدی یو کاری داغی مقصد و داغی کار دا پارغی حلی زلی کئی زان کڑی تکلیف برداشت کئی ناغا مقصد تا زان رسی که بارانی نوم غروانی کشینی نوم روانی که توفانو سیلائی نوم اغا روانی و مخبل کار کئی و کل کل داسی وشی سیلاب راشی و بئی اغا خپل مقصد تا رسیده نشی زمیدار پٹی تسلے نشی اغا بیا خندقون و پولی گوری و پا آغا طرف باندے را روانی کلارنینو لگ صبرو کی اغا بکمی شی نو بیا خپل ځای ته او خپل مقصد ته خپل پټی ته ځان ورسوي. زموږ هم دغسې یو کار دی او کار دا دی چې خلکو ته د خدای کتاب وښو، صحیح عقیده ورته وښو، صحیح عمل ورته وښو، د بدو اعمالو او د بدې عقیدې نه خلک منع کو راواړو، دا ورته ښکاره کو چې دغه عقیده غلطه ده، دغه عمل غلط دی او دغه نظام وساتئ. د دې لپاره موږ پروګرامونه دي، جلسې دي، درسونه دي، مدرسې دي او دا روانی دغسې او چلیږي. مشران راولي پکې، هغه هم پکې خبرې وکړي. نو کله کله داسې وشي چې بیماري راشي، تکلیف راشي، نو بیا موږ هغه پروګرام کینسل کو یا چې هغې ته حاضري وکړو چې ملګري خوشحاله شي. او دا زموږ د عمر سره سمه ده، نن نو سبا بھئی او سبا ننو بل رز بھئی. پا دی اراده بانده دی مرگرو ٹیم اغسطه و مام والا ٹیم ورکڑه و ما تدا پتنو جذب بیمار شم او دی پروگرام کی شرکت پا مشکل شی. و بیاون دی مرگرو آرزو تمناوا بیا بیا دی ویناوا نارینو زنانو طرفنا. نو ما دا خو گرلا چې زه حاضریو کما، اگر که بیان نشم کوله مرای می خرابه ده او چې لږ زور په مرای باندې وکم نو هغه بیماري بیا در سره شي. ډاکټر هم وایي ته به پرهیز کې او پرهیز ډېر ضروري دی ځکه وروسته موږ ته درس را روان دی. نو په دې نیت او په دې اراده باندې راغلی و. و زمان مثال د بامخیلو داغا ملا دی، بامخیلو که ملاو سودائی ملا بیوتاوی پخوا. نو سودائی ملا چو اغران شرکی بولتے سڑے و سودائی بولے طالب بول سرم بتا کی اوبگر زولے نو طالب تبیوی بتا کی اوبشتے نو اغبوی آو اسکلی بینا و چې طالب ویو بخلاصې شوې نو هغه په ځمکه سملا سلاتې به ټاکولې تګې یم
نو سودائی مولا یو ورځ طالبانو ته وی سړی شوی ډېر زیات وینن چوټي کوما طالبانو ورته وی ځنن چوټي مو کو سبق وای راته سبب چوټي وکي به سبب به چوټي سبانه راځي چوټي کړه یو طالب ته وی زموا په دنیر په غاړه د غر په غلمن کې په پټ ناسم د فلانی بوټي د لاندې او زه دما کوم پیچا توای من هغه یې ښا سار طالب کتاب واغست انت ورپسې لا اته ځای معلومو چې انت لا نو هغه استاد ته وی ما ته سبق وای نو چاته نو هغه دې ډېر خبره نو هغه ته سبق وای چې هغه راغی نو هغه بل طالب ته وای نو هغه ورپسې لا ما ته وای بل چاته حال نو نو هغه ته وای نو دریم طالب نو یو دغه ستو تر ماسپخین سودای کولا سبقونه وای چې ماسپخین راغی طالبانو ته وینن خو مې ځان سره چالو کنه چوټي مې وکړه په دې پوهنو چې ټول راز ما سره ما چل دیو کی وای کې به موږ لا راشه اسه راشه او بیان مو کو چې بیا راځي بیا مې ورته وکړي نو هغه سودای مولا غچلی او بیا ما په دې خوشاله شو چې موږ تاسو وینو تاسو موږ وینئ الله انبیاء علیهم السلام په سړو کې را لېږلیو اخیری د انبیاء سردار جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم الله راولېږ خداغه امت پای کې لومبه مسلمان هغه ښځه وګرځوله حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وا چې په نبی علیہ السلام باندې ایمان راړو نو اخیری امت رومبه مسلمان هغه خزاوا دا الله دنیا ته خیل چې سړی هغه دعوت چلی او سړی می انبیاء را لېږلي او ما خزم د دې نعمت نه محروم کړی نه دي هغه کې به وړوبای مسلمان خزا وګرځولا په دې امت کې او دا دې امت لا الله یو عزت ورکړو چړوبای مسلمان هغه خزا لا سړي رسو مسلمانان شوي نو دا امت الله روان کو په دې کې الله پر علماء پیدا کړي پدې کې الله نے کانه او پرهیزګاری زرانه پیدا کړي سړي د سړو خدمت کوي خزي په خزو کې خدمت کوي او کار کوي زما دعا ده چې څوک د دین خدمت کوي که سړي وي او که زنانه وي الله دې هغه کارونو کې ډېر برکتونه واچي چونکه دای قرآن ختم کړو اخیری سورۃ ما وي چې الله وایي د ما پیغمبر خلکو ته وایا اعلانو کا آوازو کا اعوذ برب الناس زپنا غوارم پر رب د خلقو دا پیغمبر تخی من تخی چې پیغمبر ځان نشي بچکوله داغه بچکول والا الله دی پیغمبر الله ته محتاج دی او الله وی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله او خلقو تاسو ټول الله ته محتاج دي نو که پیغمبر دې محتاج دي که انبیاء دې محتاج دي که اولیاء دې محتاج دي که بادشاہ دې محتاجان دي نو وای پیغمبر پناه غواړم پر رب د خلقو بادشاہ د خلقو حاجت پورا کوونکی د خلقو الہ الناس د شر د وسوسې چونکی نه هغه وسوسې چونکی چې پټ راځي او وسوسې چي هغه چې وسوسې چي په سینو د خلقو کې کاغذ پیریانو نه یو کاغذ بندګانو نه الله دې موږ د شیطانانو نه وساتي او الله زموږ هغه اعمال سرګن کی چې زموږ رب ته زموږ رضا شي او دا مولوی صاحب او د کور والا دای چې کوم خدمت د دین کوي الله دې ډېر برکتونه واچي او الله دې دا ځای د برکتونو ډکي
الله زمون ټولو نه هغه اعمال څرګند کړي چې زموږ رب پې زموږ نه رضا شي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.